هجری کال پیلنی میاشتا د مسلمانانو حقیقی کال د محرم نه شروع کیږي. د محرم معنا د یو عزتناک میاشت او الله رب العزت دا میاشت او دا ټول میاشتې الله هغه وخت پیدا کړی وي چې یو انسان هم لا نو پیدا شوی. صرف الله رب العزت د ځمکې اسمانونه جوړ کړه او د دې دپاره دا اوقات او دا میاشتې هغه وخت نه مقرر کړي. قرآن کې الله رب العزت فرمای ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. وی زما په کتاب کې او ما سره د دې میاشتو 12 میاشتې دي، شمار د میاشتو 12 دی. وی دا کله نه ما مقرر کړ یوم خلق السماوات والارض، چې په کومه ورځ ما دا دنیا جوړه کړه. نو پته ولګي دا انسانان بعد کې راغلي دي، واقعات او خبرې ټولې بعد کې شوي دي، ورځې پیله نه راغلي دي. بیا الله رب العزت داسې کړي دي چې اقا وخت نه منها 4 حرم، وی 4 میاشتې مې د اقا وخت نه مقرر کړي چې دا برکتي میاشتې دي. او په دې کې د شروع نه به چې کوم د عزتمندو جنگ جګړې دا ناروا وي. تر دې پورې څه وخته پورې جهاد هم په مسلمانانو باندې په دې میاشتو کې کول دا هغوی دپاره جایز نه و، په دې طریقې سره چې تر څو پورې تاسو باندې پخپله حمله نه شوي. لکه څنګه چې حرم شریف کې دننه الله رب العزت وایي دا د امن ځای ما جوړې کړی دی. دقرنګې 4 میاشتې مخکې نه د عزت والا وي، حرمت والا وي، برکت والا وي. نو بیا که یو انسان په دې ورځو کې کار وکړي نو داسې به نه چې د دې انسان د وجې نه دا ورځې برکتي شوې، بلکې موږ به وایو په برکتي ورځ باندې دې سړي دا کار وکړو. لکه موږ وایو د جمعې په ورځ باندې هلکه د جمعې د مونځ ثواب زیات دی، ځکه د جمعې مونځ خو هم د عام مونځ په شان دی، بلکې د عام مونځ نه دا 2 رکعته کم دی. د عام ورځ کې د ماسپښین موږ 4 رکعته فرض کوو او د جمعې په ورځ باندې 2 رکعته کوو، خو بیا هم وایو موږ یو د دې 2 رکعتو ثواب د هغې نه زیات دی، ځکه د جمعې ورځ الله برکتي جوړه کړې ده. نو کوم عبادت چې په دې باندې راشي هغې کې هم پکې خیر او برکت راشي. او دغه شان که یو انسان د جمعې په ورځ او په شپه باندې مړ شي موږ وایو لکه سړی ډېر برکتي سړی دی، ځکه الله وله د برکت میاشت ورکړه. او که یو سړی د منګل په ورځ مړ شي که ډېر ښه وي نو څوک خو داسې نه وایي چې د دې د وجې نه دا د منګل ورځ هم اوس ډېره قیمتي شوه. نو د ورځو انسانانو د اعمالو سره الله تعلق جوړ کړی دی. نو که دې ورځې سره یو کار وشي هغه کار کې به برکت راځي. نو دقه شان عزتمندو په سن 61 هجري کې د حسین رضی الله تعالی عنه واقعه وشوه. نو الله د محرم میاشت مخکې نه برکتي را لېږلې ده. الله په دې کې به قیامت راولي، په دې کې الله موسی علیه السلام نه نجات ورکړی، په دې ورځ باندې الله آدم علیه السلام نازل کړی دی، په دې ورځ باندې الله ابراهیم علیه السلام له نبوت ورکړی دی، په دې ورځو باندې ډېر د 10 نه زیات کارونه بهترین شوي دي. نو الله رب العزت حسین رضی الله تعالی عنه لم هغه شهادت په دې میاشت کې ورکو د دې دپاره چې زما د پیغمبر نوسی دی، زما د پیغمبر زوی دی یو قسم لا، نو چې د شهادت کې نورم ثواب زیات شي. خو ته به عزت د محرم د دې وجې نه کوې چې په دې کې دا شهادت شوې، ځکه دا خو د مخکې نه داسې را روانه ده. ته به وایې د شهادت کې د دې د وجې نه څه رالی برکت زیات رالو. نو دې طریقې سره عزتمندو د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې دا برکت خیر الله د وړاندې نه په دې میاشتو کې خیر. تا یو کار د مثلا د رمضان کې وکړلو نو ته به شکر الله چې ما نه دې په دې کې توفیق راکو. داسې به نه وایي چې زه ډېر ښه سړی یم چې ما په رمضان کې کار وکړو. شکر وباسه چې الله تعالی په دې کې د تلاوت، د ختم، د روجې د نیولو، د حج، د عمرې سعادت تعالی درکو. نو ځکه ستا دپاره دا ورځ شپې فلانۍ قیمتي شوې. اوس عزتمندو چې نوی کال دی، د نوي کال عزتمندو شریعت کې څه تعلیمات دي او د نوي کال د میاشتې سره د اسلام څه احکامات تړلي دي، اصل دا لټول پکار دي. ځکه عزتمندو 2 څیزونه دي. الله قرآن کې وایي ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن منهم بالله والیوم الآخر. کزان ته وایي مسلمان وي، کزان ته یهودي وي، کزان ته عیسائی وي، کزان ته صابي وي، یعنی بل مذهب والی چې هر چا سره تعلق دی. خو 2 خبرې ګوره یاد لره، زما مخې ته
دو شی نه چلیږي من آمن بالله والیوم الاخر وعمل صالحا یو ایمان او بل اعمال که ایمان دیو اعمال دیو که د هر یو ځینې که یهودي وي شروع کې خو ایمان دی راوړو صحیح او عمل دیو کو او یو مسلمان دی هغه ایمان والو خو ایمان ته لاړو نو دغه یهودي د دې مسلمان نه افضل دی ځکه هغه مسلمان شو دا کافر شو زمنګ په دغه کې عزتمندو په شریعت کې نام نسب وغیرہ دا سيزونه نه راځي زمنګ په هغه دا خبره ده سدي کړی دي ایمان دشته کنيشتا تاسو ګورئ عزتمندو د لوط علیه السلام خزه ده الله ته گزارش کوي یا الله ما بچکینو دا خو زما خزه د دام دی رسول الله شوی نه دا بنوي کانت من الغابرین قران کې دي خو دا پکې علاقه شوی ده د دې قصه ختمه ده کستا خزه او کار سدي ایمان اعمال نشتا د نوح علیہ السلام زوی دی انه من اهلی یا الله زما دا یو بچی ما باندې ګران دی زما د تن ټوټه ده خیر دی دا یو زوی را صبر دی وینا خیر نشتا بلکې ورته انه ليس من اهلک دته سبانه زوی مو وایا دا ستا اهل نه دی نو عزتمند صفا ستره خبرې دي او آسانی خبرې دي الله د چا د حسن نه متاثر کیږي د چا د سترګو نه متاثر کیږي د چا د مال نه متاثر کیږي ځکه دا مال هم الله پیدا کړي د سترګې هم الله پیدا کړي او دا حسن هم الله پیدا کړي او الله زما بندا تا ته په خپل حسن باندې نازي تا ته په خپل پیسو باندې نازي زما دی قسم وی ما 100 درجی خواهش پیدا کړي دي او په دې دنیا کې صرف یو درجه ما نازل کړي دي که په آخرت کې دی اوریدل چې یو کم 100 درجی ما نوري جوړ کړي دي او په دنیا کې درته پته ولګي د زړه به اوښلېږي دماغ به د ټکو چوي ستا دماغو کې کنټرول دومره نشته دی چې تا غسل درجې خواهش برداشت کړي د یو درجې کې پته نه لګي تا سره څومره درجه ده دا یو درجه به الله په 100 درجو تقسیمه کړې ده او په دې 100 درجو کې بعضو کې راځي چې اکثر درجه الله نبی علیہ السلام له ور کړی به داغه نه پس یوسف علیہ السلام دی یا بعضو یوسف علیہ السلام له خاص تیر ور کړو بهرحال هغه یو درجه الله به په دې ټول دنیا تقسیمه کړی دا نو به په دې یو درجه کې وګوره په ګلونو کې څومره ښکلا ده په سمندرونو کې څومره خایس دی په غرونو کې څومره خایس دی په دې زناورو کې چرند پرند کې څومره اعلی اوازونه دي څومره اعلی شکلونه دي هغه یو درجه کې دومره حسن دی نو سوچو که چې 100/100 حسن او 100/100 ښکلا تا ته په آخرت کې ملو شي نو بیا بس عالی بندے کے یہ حال ہے دیکھا تو کیا ہو جائے وی بغیر دلی دلو نه دا حال دی جنت چې موږ بیانو نو چې دی اولی دلو بیا به دې څه حالي نو د دې وجې نه زموږ الله زموږ د حسن نه متاثره کیږي دا موږ او تاسو د الله مخې د دسم نه لکه یو کارټون او دا څه شی دی دام دومره نیغ کیږي حسن خو دل لیدلی هم نه دی چې حسن وایي څه ده لکه چې موږ د ورکوټو بوناګانو پورې خاندو که نه نو د دین زیات الله موږ پورې کله خلقان دي چې دا د غلو ګیړې او دا دومره ګندو سره دی د سترګو نه ګند ځي د خولې نه ګند ځي د غوږ نه ګند وځي هر سوري نه د انسان ګند راځي که نه راځي او بیا هم پکې دومره عزتمندو نیغ کیږي او څومره په ده کې تکبر یو څومره دغی او د قیامت پر به الله دا ټول شی نه صفا کړي د آخرت پر دی به د سترګو نه ګند نه ځي د میتیازو سیسټم به دې ختم شي د سره د دې استنجاګانو نه به خلاص شي او د دې لمبلو او د دې نه کاسې دستخوشۍ کې لمبې او د خوشحالۍ دپاره لمبې نو لمبه که خوله د باندې راځي نو د مشک او د عنبر عمره خوشبو به دنه خیږي د خولې نه به د مشک او د عنبر په شان خوشبو وي نو عزتمند د زندګي اصل هغه ده نو الله زمون او ستاسو د دې سيزونو نه متاثر کیږي الله چې متاثر کیږي ولکن يناله التقوى منکم ستاسو د نیتونو وي ما تر رسیږي دغه باندې ستاسو د عملونو ما تر رسیږي نو دوا عملونه دي ایمان اعمال کدا په مسلمان کیو مسلمان دی کدا مسلمان نه ختم شو نو مسلمان نه دی که کافر کې دا پیدا شو نو کافر نه دی مسلمان شو لم یلد ولم یولد الله زما تاسو سره عزیز ولی رشتہ داری خو نشته دی چې دا کاکا او دا ماما او دا زمنګ د خاندان او دا د بل خاندان د قصې مزي نشته بس دغه دوه سيزونه دي که عربي راوړي د عرب نه مقبول که عجمي راوړي د عجم نه مقبول که عزتمند يهودي صحیح د عملونه اختیار کړي داغه نه مقبول که عیسائی راوړي داغه نه مقبول او که مسلمان پریدي نو مسلمان غیر مقبول
دی وایي جهنم کې بس صرف یهودیان عیسایان نه وي، زمونږ د دې وخت مسلمانان به هم پکې پراته وي، د ټولو دپاره جوړ شوی دی. وجه څه ده چې طریقه ایمان اعمال ده، نو چې چا عملونه کمزوري چې د هر امت نه دی، به پکې هلته څه نه څه ورځې سبا کوي، سلام دعاله به ورځي. نو د دې وجې نه عزتمندو نوی کال شروع شوی دی. نوی کال څه اعمال دي؟ د ټولو نه اول د نوي کال دعا زده کول پکار دي. دعا عزتمندو وایي د ټولو عبادتونو مغز دی، د ټولو عبادتونو خلاصه ده. دا عبادت موږ ولې کوو؟ چې موږ الله ته نه څه وغواړو، نو چې مخکې نه م څه کړي، نو چې الله رب العزت خوشحاله وي چې هغه کار راله وکړي. نور اصل خبره دا ده الله خالق دی او موږ یې مخلوق یي، الله ورکوونکی دی او موږ اغوستونکي او سوالګر یو، بس صرف دقه خبره ده. الله یو لوی ورکوونکی ذات دی او موږ یو لوی د دنیا سوالګر یو. پیازو ته زمونږ ضرورت، ټماټرو ته ضرورت، ادرکو ته ضرورت، اوبو ته ضرورت، ساه اخیستلو ته ضرورت، سترګو کې رڼا ته ضرورت، غوږ کې اورېدلو ته ضرورت، ژبې کې خبرو ته ضرورت، یاره مړه د ماشوموالي نه تر غټوالي پورې هر څه ته ضرورت. نو د ټولو نه لوی سوالګر څو دی؟ انسان. موږ ټول سوالګر یو، ملنګان یو، خو الله عجیبه ورکوونکی دی چې هغه تا ته ملنګ نه وایي. وایي ته زما بندې، ستا ما باندې حق دی، غواړه او زه به تاله درکومه او زه تا نه رزق هم نه غواړم. دا د الله خپل یو مقام دی. لکه کله بچی د پلار نه څه شی شرمېږي، پلار ورته وایي بچیا مه شرمېږه، دا ستا خپل مال دی. نو دې وجې نه الله مال په کافر هم نسباتي، وایي دا تالم دی او تالم دی او تالم دی او زناورو لم دی، چینجولم دی، سپولم دی. دا خو زما په نسبت باندې د سره څه شی نه دی. ما ته وایي چې دا روټۍ زیاته او روټۍ کمه او کور غټه او کور وړوکې. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوزة ما سقا کافرن شربت ما. وی زما د قسم وي که دا دنیا زما په نسبت باندې د ماشي د وزر عمرم وي، یعنې ډېر کمزوری شي، ته چاله د ماشي وزر ورکوه د نه علي د ماشي وزرونه جمع کړه، وایي تاله مې تحفه راوړې ده. خلک وایي الله تا خو ما پورې ډېره خندا وکړه، زه ورته دومره کمزوری ښکارېږم، ته اوس ماله مچان راکړې په دغه کې په ګفټونو کې. نو الله وایي قسم دی که د ماشي د وزرو نه د ماشي د یو وزر برابر وی، ما به کافر له یو ګوټو به هم نه وی ورکړی. خو د دې زما په دې باندې حیثیت نشته. او موږ نه الله دا هر څه راکوي، عمل کې صرف په عوض کې دوه شی نه غواړي، او هغه هم ځان دپاره نه غواړي، ستا دپاره غواړي. لکه مور بچي ته وایي بچیه ماله پیسې راکوه زه به یې درله جمع کوم. نو ظاهرا کې دا ماشوم څه وایي ټولې پیسې رانه مور واغستې، خو چې وروسته ولله کله ټاکو ورکړي مور یې والله دا خو د ډېرې ښایسته پیسې جمع کړي دي او ډېر دې خوشحاله کړم. دقه شان الله چې موږ نه ایمان او اعمال غواړي، ځان دپاره نه غواړي. وایي ته قمقلې بېوقوفې، دا ایمان او اعمال د دنیا کې ضایع نه شي، نو آخرت کې به در سره بیا څه نه وي، دا خواره خوله به دې نیولې وي، خلکو سره به ایمان وي، د عمل پنډوکي به وي او تا سره به اسم نه وي او دا خواره خوله به دې نیولي. نو دې وجې نه دا ما سره جمع کا. بیا به هلته یا لیتني کنت ترابا، بیا به کاش چې خاورې شوی وې، کاش چې دا ورځ مې نه وې لیدلې. نو لهذا څه ځان سره جمع کا چې هغه سخته د باندې راشي. نو هلته به دوه سکې چلیږي، یو د ایمان سکه ډالر او یو اعمال پاکستاني روپۍ پکې څه نه څه چلی. نو د ایمان داسې دی لکه ډالر یعنې ګرانه روپۍ، او د اعمال داسې دی لکه د دې نور ملکونو دا لږې پیسې، خو اعمال هم کار کوي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ یو عمل چې د اودس نه پس بیا 2 رکعاته مونځ کوو، نبی علیہ السلام وایي ما یې هلته په اسمانونو کې په جنت کې د خپو ټپار واورېدو په یو مستحب عمل باندې. وایي ما ویل چې دا زموږ نه مخکې څوک راغلی؟ وایي ما ته وایي چې نه دا ستا امتي دی بلال دی. وایي ما ورته ویل چې ولې؟ وایي دا اودس نه پس 2 رکعاته مونځ کوي، په اودس هم د الله شکریا ادا کوي، موږ یې په مونځ نه ادا کوو. نو انشاءالله دا عمل نو د عزتمندو د محرم میاشت د ټولو نه اول اعمال دی دعا کول. دعا په مسلمان داسې ده چې په ځان یې فرض کي، ځکه سوالګر کار هم دی چې لاسو نیسي. نو د سوالګر کار صحیح سوال کول، د ده بل کار نشته د دې نه سوا، خو جایز سوال هغه الله ته چې هغې باندې نه ثباتي، هغه الله چې هغې کافر ستا دشمن لی هم ورکوي، نو تا لی ولې نه درکوي؟ داسې الله نه سوال کول چې د دنیا نعمتونه د باندې که فرمانبرداري کې او که نافرماني کې بیا هم دله درکوي، چې سوال نه کې بیا هم دله درکوي، خو چې سوال باندې وغواړي الله خوشحاله شي. وایي زما بنده ته ضرورت دی، زه یې یاد کړم او ما نه یې وغوښته، ګینې درکوي دله که سوال نه کې بیا هم درکوي. نو عزتمندو یو دعا ده د کال د شروع کېدو
چې نوی کال شروع شي، نوی میاشت شروع شي، صحابه کرام وی موږ به خپل منځ کې د نوی میاشتې دعا او د نوی کال دعا داسې زوتوله او داسې به م یو بل ته یادوله لکه څنګه چې روزانه د قرآن پاک تلاوت کوو. نو تاسو کې چا چاله د کال د نوي کال د نوي میاشتې دعا ورځي؟ یو امیر صاحب له ورځي سو ګوره دم پته یې نوی نوی اوس اچ کړی کیدای شي هلته زده کړي. نو عزتمندو موږ په خپله باندې موږ هم نه وایو ډېره، الله زه دروغ پکې نشته، ځکه نن سبا چاته پته نه لګېږي چې اسلامي نوې میاشت شروع کېږي کله. دا خو صرف موږ رمضان ته راته پته لګېږي چې نوې میاشت شروع کېږي او د اختر راته پته لګېږي ځکه چې دغه چکرو مکرو لزو او روژه ختمیږي نو خوشحاله وي موږ نوې میاشت شروع شوه، نور خو موږ ته هم پته نه لګېږي. نو دا دعا د عزتمندو دا یادول پکار دي، کنی پښتو کې وایه او دعا دا د عزتمندو اللهم ادخله علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام، که دومره مو دام کافي ده. او دغه نورم دی وسره ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. اسانه یا الله دا میاش او دا کال مال د امن او امان ذریعہ وګرځوا. دا ډیره لویه دعا ده. پیسې د سره شته، مال ار سره شته، خو چې امن او امان دی نه، دا ستا پیسې به ستا په بیماریانو او ستا خلاف استعمالیږي. نو دعا وکړه یا الله ما په امن او امان سره دې کال کې داخل کا، یا الله دا میش دا کال مال د امن او امان ذریعہ وګرځوا، والسلامة والاسلام، او یا الله مال د بدنم د سلامتی ذریعہ وګرځوا، د اسلام هم وګرځوا چې بدن مم خروغ جوړ وي، چې کار وکم عبادت وکما، که بدن دی روغ نه عزتمندو هر څه د نه پاتې. او یا الله دویم شی اسلام، داسې نه چې بدن خو مې روغي سترګې مې ښایسته خو د ایمان دولت را سره نه، نو یا الله زما د آینده کالم په اسلام او په ایمان کې تیر کا. او بلی ورضوان من الرحمن، یا الله یو شی راله پکې بل مراکا، د رحمان د خپل ذات رضا م راله پکې راکا، رضوان من رضا، یا الله خپل رضا راته دې کال کې نصیب کا. یا الله که ډېر مال را سره خو ته ناراضي نه په دې مال به څه وکړم. او دغه رنګي وجوار من الشیطان، خدای پاکه په دې آینده کال کې مې د شیطان نم لرې وساته. څومره ښکلې دعا د عزتمندو. نو که په اردو هغه کې نشي کولی په عربۍ ژبه کې، په اردو ژبه کې او په خپله پښتو ژبې کې کوه. کني دا درې ټکي دوه ټکي خو یاد کړه، اللهم ادخله، وایي اللهم ادخله بالامن والایمان. امن ټکی اردو پښتو ټکی دی، ایمان هم دی، ادخله دخول ته وایي، اللهم منګه وایو څومره آسان ټکی دی. او امن د هم د اردو ټکی دی، اللهم ادخله علینا بالامن والایمان. دا دوه چې منظور شو دام ډیره زیاته ده، په دې کې هم ډېر غټ د الله خیرونه دي. انشاءالله دا دعا به کوو که نه انشاءالله. تاسو خو وکړل اوس چې کور ته لاړ شئ دا دعا وکئ، نیټ نه ډاونلوډ کولی شئ، ولیکه نئے سال کی دعا به درته بره شي. او موبایل کې چې کوم دی په اواز سره هم ویلی کېږي، علما هم ویلی دي، زمونږ دا بیان به هم ریکارډ شي ور به کړی شي، بچو ته ولګوئ نن دا دعا وکئ. نو په اوله شپه خو نه پاتې شوې ده، خو دا ټوله میاشت اولنۍ میاشت ده، په دې ټوله میاشت کې دا دعا کولی شئ. دویم عزتمندو دویمه مسله دا ده د محرم د پاره چې محرم کې واده کولی شي که نه. دا یو اهم دی، نکاح کولی شي، واده کولی شي که نه. نو عزتمندو دا یاد لرئ په محرم کې واده کول نه فرض دي او نه حرام دي. نه کولی داسې لازم دي چې ته خامخا بس دا میاشت ولسۍ کې چې بس بلې کې نه کوم همدې کې بیا خامخا کوم. داسې حدیثو کې نه دي راغلي چې تاسو خامخا په محرم کې ودونه کوئ، او داسې هم چېرته نه دي راغلي چې چا په محرم کې واده وکړو یا نکاح یې وکړه یا ولیمه یې وکړه نو حرام کار یې وکړو. په خبره باندې نو د دې وجې نه که د چا واده هم دې میاشت ته را برابر شو بالکل دې وکړي، ځکه شریعت هېڅ منع نه ده کړې، بلکې شریعت دا بیان کړی چې څلور میاشتې برکتي میاشتې. نو پته ولګېده که دې میاشت کې دې وکړو نو برکت پکې شته، حکم خو نشته چې په دې کې وکړه، خو که او دې کو نو برکت پکې شته ځکه برکتي میاشت ده. نو د دې کول پکار دي. خو بعض علاقې داسې وي عزتمندو موږ او تاسو له اوس اتفاق او اتحاد باندې ډېر زور راوستل پکار دي. بعضې علاقې دي اوس مثلا هلته اهل تشیع خلک دي او هغوی چې کوم دی د نبي علیه السلام په نوسو باندې یو دوک درد هغوی سره د دې اظهار کوي.
د هغوی طریقه صحیح ده صحیح نه د هغه ځان له کار دی د هغوی موږ په نس باندې به د دوک درد هغه طریقه خپلو چې کوم زموږ شریعت موږ ته ویلي دي خو دا د عزتمندو یو قوم تا سره اوسیږي او تا سره یو علاقې کې یو خلک اوسیږي نو سماجي طور سره عزتمندو که تاسو سوچ وکئ چې کله زموږ د واده یو ورځ وي او زموږ جوخ ګاونډي کره مړی وشي نو بیا اکثر موږ داسې چل کوو چې جمعې په ورځ مثلا اتوار په ورځ زما د زوی واده دی او نن زما ګاونډي کره مړی وشي نو اکثر موږ وایو زه هلکه زه بیا بل اتوار ته کم داسې موږ کوو که نه که هغه مسلمان کره مړی شوی که کافر کره شوی که سیک کره شوی که هندو کره شوی یا که بالفرض واده کوو واده ورځ خو نشو وروسته کولی خو بیا ورسره ډمامې نه کوو جنجونو کې چې کوم دی ډېر عزتمندو خوشحالیانې نه کوو ولې لکه یاره زموږ ګاونډیانو کره مړی شوی دی هغوی به څه وایي یار چې دا انسانیت په دې خلکو کې نشته موږ ته مړی پروت دی او دوی ډنډورې کوي نو هغه واده خلک څه کوي ساده طریقې سره وکړي نو دې وجې نه عزتمندو موږ او تاسو کې ضد دی چې کله مثلا محرم کې د اهل تشیع موقع هغوی بعضو څیزونو کې زیاتې وکړي بعضو کارونو کې ورسره موږ زیاتې کوو د قصده نو د قصده خامخا چې کوم علاقه کې ته اوسېږي هلته شیعهګان دي نو ته خامخا په هغه کوڅه کې په هغه ورځ باندې واده مه کوه وایي د واده دپاره نورې ورځې قیمت شوي دي همدې محرم کې وکړه خو په بله ورځ یې وکړه که نه په خبره باندې پوه شوې که نه ضد یو بل سره نه دي کول پکار زموږ دا مذهبونه عزتمندو دې منافرت دې تعصب دي خراب کړي او ضدي خلکو خراب کړي که هغه مولیان دي که هغه عوام دي د قصده بس یو کار به خامخا کوم نو عزتمندو د قصده کار باندې ثواب نه میلاویږي نبی علیه الصلاة وسلام یو ځل ویل زما زړه غواړي چې د بیت الله 2 دروازې جوړې کړم او دا حتیم هم په دې بیت الله کې څه کړم را جوړ کړم او دغه رنګې را دننه کړم او دا دروازې ښکته کړم چې خلک پکې داسې اسانۍ سره ځي راځي دا پخوانه اوچتې دي نو صحابه ورته ویلي چې زموږ حکومت دی زموږ دور دی او زموږ ځای دی قلارې وکړه خپل یو ارمان پکې پوره کړه که نه ویل نه ارمان ځکه نه پوره کومه خلکو کې چېرته فتنه جوړه نه شي چې ګوره دا پیغمبر دی پخوانی د آدم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د الله کور دی او دا پکې کله ګوتې وایي داسې کوي کله داسې کوي دا خلک نوي نوي مسلمان شوي دي چېرته دا خبره پې بد اثر ونه غورځوي نو خپل یو کار یې پرېغوستو خو عزتمندو که څوک دنه تپوس وکړي چې محرم کې واده ناجایز دی ویل نه عقیده بخپله نه پرېږدي مسله به بیانې او د دې به تردید کې چې نه وروره په محرم کې واده کول بالکل ثواب دی نو درمیانه به ځي مسله به صحیح بیانې عقیده به صحیح ساتي خو کله ناکله یو بل سره کمپرومایز کول د یو بل عزتمندو د مقدساتو خیال ساتل د یو بل د یو څیز خیال ساتل ولې عزتمندو تاسو دا ماته ووایئ چې حسین رضی الله تعالی عنه اتفاقی طور سره د نبی علیہ السلام نوسې دی که نه دی حسین رضی الله تعالی عنہ اتفاقی طور سره د نبی علیہ السلام نوسې دی که نه دی اتفاقی طور سره شهید شوی دی که نه دی اتفاقی طور سره ظلم ورسره شوی دی که نه دی نو چې په ټولو څیزونو کې زموږ اتفاق دی چې د نبی علیہ السلام نوسې شهید شوی هم دی په ظلم هم شهید شوی دی سختي مو سره شوې ده نو زموږ په سینه کې دا درد شته که نشته شته نو دې وجې نه که څه خلک د هغې ظاهرا اظهار کوي که هغې طریقې صحیح ده که غلطه د هغه د هغوی خپل کار دی زموږ خپله طریقه ده د غم طریقه د بل چا خپله طریقه ده د بل چا خپله طریقه ده د هر چا د غمونو طریقه یو شان ده زموږ د مومندانو طریقه د میخه پکې حلالوي نو دا څه شی شو هغو ته واده جوړ شي خو بس د هغوی طریقه ده وروره بس اوس کوي نو او دا ورته ښه ښکاري او ښه مزیدان ټول پکې ناستي خوري د چارسدې د بعضې علاقې خلک وروره د مړي په ورځ باندې کباب پخوي چې تپوس یې وکړو چې ولې ویل که د دې مړي خوله ډېره بیماري تېره کړې وه او دا خولې ډېره بې خونده شوې وه نو د ترسکون شان شی پخو یا الوا پخوي د تختو الوا ورته وایي نو هلکه په کار خو دا دی بیا چې د دې مړي په دې خوله کې د الوا ورکړي که نه خو زه د هغوی یو طریقه ده موږ ورته بدعت وایو دقه شان د بل قوم یو طریقه وایي موږ ورته ناجایز وایو خپله عقیده خپله مسله به نه پرېږدو په خپله به هغه کار هغسې نه کوو خو د دې وجې نه که یو ګاونډي یو طریقه کوي نو صحیح طریقه سره به هغه پوه کوو که موږ یې نه شو پوهولی حکومت ته او علماو ته به دا کار سپارو نو بهرحال عزتمندو په محرم کې نکاح کولی شي خو فرض هم نه ده چې دې خامخا هم په دقه ټایم باندې کوه د دې د وجې نه چې اختلاف جوړ شي د دې وجې نه چې هغوی زموږ مخې ته شي هغوی به سبا بیا راپاسېږي عزتمندو هغوی به په ربیع الاول کې کوي ربیع الاول کې به چې کوم دی د غم او د دغه جوړی
ماحول به جوړوي. ته ورته هلکه په دې ورځ خو نبي علیه صلات وسلام پیدا شوی دی، بریلیان به ورته وایي، او موږ خو عید میلاد النبي کوو. هغه به وروسته ستا خپل کار دی او زما خپل کار دی. نو هغوی به ستا خیال ساتي، ته به د هغه خیال ساتي، یو به د بل خیال ساتي، مسله باندې به یو بل پوهیو. کوشش به کوو چې دا ټول کارونه ختم شي، ځکه دې کې ډېر کارونه د حد نه وتلي کارونه دي. د غم خپله طریقه ده. په ښځه باندې درېیم ورځ، په ښځه به د خاوند دپاره عزتمندو 4 میاشتې او 10 ورځې غم تېروي څوک، او عام رشته داران به 3 ورځې تېروي. او د دې نه پس به صرف غم په زړه کې ساتي. چې کله هم درته رایاد شي چې د نبي علیه صلات وسلام نوسۍ شهید شوی دی، په سترګو جاړلی شي او خپل زړه کې خفه کېدی شي چې الله دا څه شوي دي او دا څنګه کارونه شوي دي. بېشک د نبي علیه صلات وسلام زړه به ډېر دردېدلی، ځکه نبي علیه السلام ته د مخکې نه پته لګېدلې وه. نبي علیه صلات وسلام ته مخکې نه پته لګېدلې وه. خلکو ته وایي دا حسین زما زوی دی، دا به شهید کېږي. دا حسن زما زوی دی، د ده د وجې نه به د 2 قومونو په منځ کې صلح راځي. د ډیرو صحابه مبارکې، د عمر رضی الله تعالی مبارکې ویلو، د علي رضی الله تعالی مبارکې وایي دا زما صحابه دي، دا به شهیدان کېږي، دا شهیدان تا باندې ولاړ دي. احد ته یو ځل وایي سم شه احده مه خوځېږه، تا باندې صدیق او شهیدان ولاړ دي، علي او عثمان د باندې ولاړ دی. ځکه الله رب العزت بعضې صحابه نبي علیه السلام ته ښودلي وو. ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي چې کله حسن حسین شهیدان شو، وایي ما خوب ولیدلو، نبی علیه الصلاة والسلام ماله خوب کې رالی او په ګیره او په زلفو باندې ډېرې زیاتې دوړې پرتې وې. ما ورته ویل یا رسول الله دا څه وجې ده، تا باندې ډېرې دوړې پرتې دي. ما ته وایي زه اوس د حسین د کربلا نه زه هغسې نه رالم، او دا دوړې او دا هر څه ما باندې د هغې نه پراته دي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي ما نبي علیه السلام ولیدلو، په لاس کې ورسره چې کوم دی داسې په بوتل کې شیشه کې وینه پرته وه، لکه ټسټ دپاره چې سړی وینه وړي. وایي ما ترې تپوس وکړو چې یا رسول الله دا څه وجه ده؟ وایي ما ته وایي چې دا د حسین وینه ده او د الله دربار کې پیش کومه چې وګوره زما امتیانو زما نوسې شهید کو، زما امتیانو زما نوسې شهید کو. نو دا ظلم شوی دی عزتمندو، د دې نه څوک سترګې نشي پټولی چې هر چا کړی دی، څوک یې په یو ورته پي، څوک یې په بل ورته پي، دا ځان له خبرې، دا تاریخي خبرې دي. خو د کوفي خلکو کړی دی، په کوفه کې شیګان هم وو، په کوفه کې مسلمانان هم وو، دا خلکو کړی دی دا ظلم. او الله رب العزت ولې برداشت کو چې الله حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت مرتبه ورکوله چې زما د پیغمبر زوی د قیامت پر ورځ راپاسېږي، شهید راپاسېږي. دویم یې د دې دپاره کو چې د خلکو ته پته ولګېږي که زما دین دپاره خواري کوئ نو لارې د شهادت ده، لارې د ایمان ده، لارې د اعمال ده، لارې د قرباني ده چې زه د خپل خوږ پیغمبر نوسې شهید کولی شمه، نو تاسو څه مولۍ ګازر او ټیپر یې، تاسو به خامخا د ما د دین دپاره خواري کوئ. داسې نه ده چې هسې بې سزا ته دا څیز میلاو شي. ځکه که د نبي علیه السلام نوسۍ نه وی شهید شوی، خلک ویل ما به شهادت خو پکې دومره ضروري نه دی، خو بس خپل کار کوه چې هر څه کېږي کوه او که نه کېږي نه کېږه. نه، چې د پیغمبر نوسۍ شهید شو ته به خامخا شهید کېږي. ستا خوښه ده که دا مرتبه او دا څېره په خپله غاړه کې اچې او که نه اچې، هغه ستا مرضي. خو الله دا بطور صحرا، بطور انعام دا شهادت یو لویه مرتبه ګرځولې ده، او موږ پې فخر کوو. د نبي علیه السلام نوسۍ شهید دی او سید الشهدا دی. نبی علیه السلام به څومره مینه کوله حسین رضی الله تعالی عنه سره. نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل خلاف معمول نبی علیه السلام چې جماعت ته راتلو، حسن حسین یې ځان سره نیولي او دغه رنګ عزتمندو چې کله یې مونځ شروع کړو نو یو سجده یې ډېره اوږده وکړله. چې یو سجده یې ډېره اوږده وکړله، صحابه کرام ډېر حیران شو. یو صحابي وایي زه پکې منځ کې داسې راپاڅېدم، وایي ما داسې نه چېرته نبي علیه السلام وفات شوی نه یا چېرته چا حمله نه کړي، ځکه مې شک شو. وایي یا مال کېدی شي ختمه شوي ما نه یې اورېدلي. وایي چې راپاڅېدم چې مې کتل نبي علیه السلام بیا پروت دی، بیا ښکته شومه، لږ ساعت پس بیا راوچت شومه. وایي ټول پراته دي په سجده کې. وروسته نبي علیه السلام نه تپوس وکړو چې یا رسول الله نن خلاف معمول تاسو هغه پلانۍ سجده ډېره اوږده وکړه، نور هم عام وکړلې. هغه ویلي زما نوسۍ او زما نوسي حسن حسین زما په اوږو باندې ناست وو، ما مونځ لږ اوږد کړو چې پیره دا ما باندې ډېر ګران دي، ما ورته دا مونځ هم ډېر اوږد کړو، ما چې دوی لوبې وکړي زه خیر دی زه به سجده اوږده وکړم.
یو ځل نبی اسلام داسې د جمعې مونځ کې خطبه ورکوله، داسې په منبر باندې ناست و عزتمندو، خلک ډېر زیات ناست، نبی اسلام خطبه ورکړه، یکدم نبی اسلام پریشانه شان شو او د منبر نه کوز شو، ټول خلک حیران شو څه چل وکړو، چې هلته یې وکتلې په دروازه باندې حسن او حسین ولاړو، دواړه یې په غېږ کې راواغسته او ښي طرف ته او ګس طرف ته حسن او حسین ځان ته کېغوستلو. بیا نبي علیه السلام وفرمایل بېشکه الله وایي انما اموالکم و اولادکم فتنه، دا اولاد او دا مال تاسو ډېر برداشت نشو زور پسې ورکوشو ما خپلو بچو چې څوک د چا بچي شته او څوک بچو سره د مینې والا زړه لري هغوی ته د دې خبرو پته لګېږي. نو دا یو ځل نبي علیه صلات وسلام داسې مونځ کوو نو حسن حسین پې د پاسه ناستو، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رالی، نو چې هغه وکتلو بیا نبي علیه صلات وسلام نه نبي علیه السلام ته وایي حسن حسین ته وایي نعم المطیة مطیتکما نعم المرکوب مرکوبکما، اوهو څومره ښایسته سورلۍ باندې ناست دی، سردار دو جهان دی او تاسو ته ناست دی لاندې او تاسو بې د پاسه ناست دی، دومره بهترینه سورلۍ په دنیا کې چا نه ده کړې لکه حسن او حسین چې کړې ده. ځکه د نبي علیه السلام د پاسه چا لاس نه شو کېغوستی. بعض هغه کې راځي چې بش به په نبي علیه السلام نه کېناستو، بعض وایي عثمان رضی الله تعالی د نبي علیه السلام سوری به م وایي نه و، بعض عالمان وایي ځکه چې څوک پې خپه د پاسه کښېني دي، بعض کسان وایي، بعض وایي چې وو خو بعض وایي نه و، یا کله به وو او کله به نه و چې څوک بېعزتي ونه شي او دلته حسن حسین پې د پاسه ناست دي. نبي علیه الصلاة وسلام وایي عمره ډېره ښایسته خبره دې وکړه خو نعم الراکبان، دا مو سره ووایه که نه چې سورلۍ مزېداره ده، خو دا مو سره ووایه چې دا سوارله کسان هم ډېر مزېدار دي، ځکه خو د سورلۍ دومره مزېداره میلاو شوې ده. نو دې وجې نه د حسن او د حسین مینه عزتمندو زموږ په زړه کې پرته ده، او د چا په زړه کې چې د دې خبرو سره درد نه راځي دا دې په خپل ایمان باندې ویریږي. خو د دې دک درد او اظهار دپاره شریعت خپلې طریقې کړي، دا نه چې ته ځان ووهه، ځان له تکلیف مه ورکوه، ځکه اوس کار دی شوی کار دی، هغه وخت خلک نشته چې موږ ته بدله والو په خبره باندې پوه شو که نه. اوس موږ هېڅ نشو کولی سوا د افسوس نه، سوا د دعا نه، سوا د نقش قدم نه. عزتمندو زمونږ کارونه چا خراب کړي؟ زمونږ دا دي عزتمندو بعضې د شیګانو ذاکران دي، هغه عالمان نه دي، د شیګانو چې کوم غټ غټ عالمان دي بهترین بیانونه کوي او ډېر ښکلي انداز کې هغوی دې باندې پوهوي. ابل ما د شیو عالم واورېدل، هغوی ویل شیګانو ته خدای ښه کوي، دا تاسو چې ځان وهئ نو دا خو چې چا دا حسین رضی الله تعالی شهید کړي و هغوی ځان وهلو، نو دا خو موږ د هغوی کار کوو. نوحه چې کوم دی هغوی کړې وه، مو حسین رضی الله تعالی دې خو نه وه کړې، ګوره یو خپلې هغه ته یې ښه ترتیب وښودلو. او موږ خپلو کسانو ته وایي چې وایي ګوره د حسین درد د خپلې سینې نه مه وباسئ. نبي علیه السلام وایي اللهم انی احبکما هما، یا الله زه دې دواړو نوسو سره ډېره مینه کوم، فاحبهما، یا الله ته مو سره مینه وکړه زما ډېر خوښ دي. او بیا ویلې چې څوک زما بچو سره مینه کوي دی ما سره مینه وکړه، څوک چې زما دې بچو سره بغض کوي هغوی ما سره بغض. نو مینه او محبت د اهل بیتو دا زموږ د ایمان حصه ده. که د کوم اهل سنت والجماعت سنی په زړه کې د اهل بیتو مینه نه وي، د حسن حسین مینه نه وي، دا دې په خپل ایمان باندې ویریږي. صحیح ده که نه انشاءالله. او زمونږ علماء کرام بعضې طبقې علماء کرام هغه د اهل بیتو فضایل ډېر نه بیانوي، نو موږ له پکار چې د فاطمې فضایل بیانو، د حسن او حسین څنګه چې نن لږ شان بیان شو دا بیانو، نو منځ کې به عزتمندو موږ یو بل ته نږدې کېږو اتفاقي خبرو سره. نبي علیه السلام ته ګوره یو ځل الله وایي یهودیان او نصواره بالکل د نبي علیه السلام خبره نه منله، اخیره کې ورته الله وایي زه د اخري یو خبره ورته وکړه، که په دې د سره اتفاق وکړي بس دا هم ډېره ده خیر دی، بس بیا مو سره کار مه لره، نور یو بل جزیات ټیکس وغیره خبرې یو بل سره کوئ، خو دا یو خبره ورسره وایه قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. ای یهودیانو عیسایانو یو خبره بس یو کلمه ومنئ، نور چې څه کوئ هغه کوئ، الله نعبد الا الله، بس شرک به نه کوئ، د الله نه سوا به د بل څه عبادت نه کوئ، نور کارونه خپل دي که مونځ کوئ که نه کوئ، روژه نیسئ او که نه نیسئ، او په خپلې طریقې نیسئ که په بلې طریقه، هم خپل کار دی، خو ګورئ شرک مه کوئ. دا زمونږ یو شان عقیده ده. نو عزتمندو زمونږ او د شیګانو دا عقیده خو یو شان ده چې حسن حسین د نبي اسلام وصی دی او هغه ظلمن قتل شوی دی، چا چې څه کار کړی بدي کړي دي، دا خو اتفاقي د ټولو مذهبونو خبرې دي، نو په دې کې خو یو بل سره شریک شو که نه. نو انشاءالله تعصب او دا څیزونه به یو بل سره نه کوو که نه انشاءالله. دویمه خبره د روژې د عزتمندو چې روژه په کومه ورځ باندې ونیسو، د محرم. د محرم عزتمندو ټوله میاشت برکتي ده،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایلی د رمضان نه بعد د ټولو نه بهترین روجې د محرم روجې دي. نو ټوله محرم میاشت برکتي ده چې څوک په اول محرم نیسي که په 15 که 14 که په 18 چې په هر که په 13 که په 29 دا ټولې روجې برکتي دي. او د محرم چې څوک یو روجه نیسي یو حدیث کې راځي دا د 30 روجو برابر ده. بیا د 10 محرم پکې ځان له یو بل فضیلت راغلی دی چې د عاشوري روجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دا د تیر شوي یو کال صغیره ګناهونه معاف کوي. او دا به اصل کې یهودیانو نیوله. ګوره نبی علیہ السلام یهودیانو سره هم دومره دغه کړی شروع کې چې بهی موږ ستاسو روجه هم نیسو خو تاسو لږ سم شئ اتفاقي خبرې کوئ او ګډې وډې خبرې مه کوئ. روجې به هم یو ځای نیسو هېڅ خبره نه ده. نحنو احق و اولا بموسی تاسو د موسی علیه السلام د وجې نه نیسئ یا زما ورور دی زه هم ډېر حقدار یم چې ویې نیسم. نو دغه روجه به یې نیوله. خو بیا بالکل چې یهودیانو ډېر زیات مخالفت شروع کړو بیا نبي علیه السلام یې زما ارمان دی چې یو روجه به ترې مخکې نیسم یا به ترې وروسته نیسم. نو دې وجې نه نوشا کشمیري رحمت الله علیه وایي که څوک 3 روجې ونیسي ډېره بهتره ده. د عاشوري نه یو ورځ مخکې د عاشوري ورځ د بد ورځ د چهارشنبې ورځ باندې راځي سرکاري طور سره. نو دلته عزتمندو چې د منګل ورځو سره ونیسي چهارشنبې ته سهشنبه وایي سهشنبه وایي ورته که نه سهشنبه چهارشنبه او بیا ورپسې پنجشنبه زیارت جمعرات. درته ځکه وایم چې افغانستان والا ته چې کله د اردو وې او یا ورته بل څه ټکي وي او پښتو د اصلي ټکي پکې نه وي نو بیا درته کنځلې کوي لاندې په کمنټ کې نو ځان د هغې نه سنبالو وه. نو سهشنبه چهارشنبه پنجشنبه نو دا 3 روجې بهترینې دي ځکه نبي صاحب مخکې او وروسته نو چې مخکې او وروسته دواړه دې ته ونیسي بهتره ده. انوشا کشمیر شوي دویم نمبر دا ده چې یا یو تې مخکې ونیسي 9 او 10 یعنی تاریخ کم راځي دا زمونږ د جولای تاریخ 17 تاریخ باندې 10 دی. نو 16 17 ونیسي یا 17 18 ونیسي یا 3 وانه ونیسي. که څوک وایي چې زه خو دومره تکړه نه یم چې اوس 3 روجې ونیسو موږ هغه 13 روجې چې لا نیولي دي اوسه پورې لا کمزوري محسوسوو او پاتې پکې لا دا ګرمي راله نو زه خیر دی که چا یو روجه ونیوله هم ورته ثواب میلاویږي. ځکه نبي اسلام د دې بل صرف ارمان کړی نیولې نه ده ارمان یې کړی. نو د دې وجې نه عزتمندو بعض وایي مکروه تنزیهي ده یعنی ښه خبره خو نه ده خو ګناه پکې نشته. نو که څوک یو روجې نیسي دا هم نیسي. یو خبره بله ده عزتمندو بعض روایتو کې راځي چې کم انسان په 10 محرم باندې په خپل اهل و عیال باندې خرچو کی من وسع علی عیاله وسعه الله سائر سنه وی ټول کال به الله په د باندې وسعت وکړي. خو دې کې به هم عزتمندو افراط تفریط نه کوئ. اختر به ترې نه جوړې چې بالکل اختر ته جوړ کړي. د دې مطلب دی وسعت مطلب دا هم دی چې پیسې ورکا. وسعت کې اهل و عیالو کې ستا شاګردان هم راځي نو شاګردان دې چېرته ښه خوراک ورکړی دی صرف خپلو بچو نه تاوې راتاوې نو دا یې په دې ټولو باندې خیال ساتل پکار دي. نو بالکل واده سیسټم به هم ترې نه جوړې بیا ترې بدعت جوړېږي په خبره وایي. او بعض عالمان وایي دا کمزورې خبره ده. بعض عالمان وایي عمل پې کولی شي خو داسې نه چې د عاشورې په ورځ نرۍ غوښه یوسي او 15 وخته لمونځ چې کوم دی ورته پرېږدي او ویسي دي ځان ته لګولي چې نن چوټي ده یا مري ته لاړ شي او کالام ته لاړ شي او مونځونه دې ورپسې ټول چوټي کړل چې د محرم میاشت ته انشاءالله د دې سفر او د دې چکر به راته ډېر ثواب میلاویږي. نو داسې خبره نه ده. په فرض مونځ به نه پرېږدي روجه نیول پکار دي. دا نور واړه عملونه دي روټۍ وخوره روټۍ مه خوره دا دومره خبرې نه دي. د خلکو مدد وکړه او صدقه وکړه. د دې خبرو به خیال ساتو که انشاءالله. اذان وکړه.